تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی صلی الله علیه وسلم د عمره په اراده باندې چې مکې معظمې ته را روان شو، حدیبیې مقام ته راورسېدلو او حدیبیې کې پړاو غورځو. ساریو خان امر سره ټولو صحابو احرام تړلی او تورې ورسره په کورونو په تیږو کې بندې پرتې وې. په دې ځای کې نبی صلی الله علیه وسلم چې کله پاتې کېدلو نو دلته داسې شړه علاقه وه، اوبه یو وړوکی غوندې حوض و یا کویې و. بس دا اوبه چې خلکو استعمال کړي اوبه ختمې شولې او د اوبو قلت و. نبی علیه السلام ته صحابه کرامو فریاد وکړو د الله رسول اوبه نشته او نږدې داسې کورونه ورونه هم نه وو، داسې آبادي نه وه، دا بلکل شړ علاقه وه. نبی علیه السلام د خپل هغه ګوتۍ نه یو غشی راویستلو او صحابه کرامو ته ورکړل، دا چې کوم کوهي کې اوبه دي اوبه پکې اوس ختمې شوي یا کم حوض و ډنډ و هغې ته دا ور واچوئ. نبی علیه السلام صحابو چې کله هغه غشی واغستلو کوهي ته یې ور واچولو یا هغه ډنډ ته، بس په هغې کې اوبه روانې شولې او دا د نبی علیه السلام معجزه وه. نور هم ډېر زیات معجزې په دې مقام باندې ښکاره شوي دي او د دې معجزو د ښکاره کېدلو بنیادي وجه دا وه چې د ځینو مسلمانانو په زړونو کې شکوک او شبهات پیدا شوي. دا پیغمبر داسې کمزوري خبرې کوي او کمزور شرطونه مني او داسې تیزې خبرې نه کوي که موږ چېرته په باطله باندې نه یو. شیطان شکوک او شبهات پیدا کولو کوشش کولو. الله پاک د نبی علیه السلام په لاس باندې داسې معجزې ښکاره کول شروع کړل چې شیطان ته دا موقع میلاو نه شي او شیطان د خلکو په زړونو کې شکوک او شبهات پیدا نه کړي. هغه چې دغه غشی ور واچولو بس کوهی ډک شولو او څاروو م هغوی لپاره م استعمالولو، خلکو م استعمالولو، بې د اوبو قلت نه یې راغلی. او دا د نبی علیه السلام معجزې په مختلفو موقعو باندې دا موقع وه چې د غشي نه اوبه روانې شولې. بله یوه موقع وه نبی علیه السلام د ګوتو نه اوبه روانې شوي دي او بله یوه موقع داسې وه چې نبی علیه السلام د خولې توکاڼې اچولي دي او د هغې سره اوبه روانې شوي دي. دا مختلف معجزې وي د نبي صلی الله علیه وسلم چې په مختلفو مقاماتو کې به څرګندېدلې به. دلته یې غټه معجزه څرګنده شوله چې کوهی یا هغه ډنډ د اوبو ډک شو، بیا اوبه نه وې کمې شوي. نبی علیه السلام دلته دی نو د مکې معظمې خلق چې دی هغو ډېر بلوه دي او دی په خپل منځ کې په دارالندوه کې میټینګ راوغوښتلو چې موږ به نبی علیه السلام نه پرېږدو مکې معظمې ته او ځکه یې نه پرېږدو چې دا زموږ به په عربو کې کمزوري ښکاره شو. ګوره په زور یې تومره وکړله او زموږ د عربیت به خراب شي، لکه موږ پښتانه زموږ پښتو به خرابه شي او دومره دې بیت الله شریف ته نه پرېږدو او که جنګ له راغلی نو بیا خو بلکل نه پرېږدو. په خپل منځ کې میټینګونه هم وکړل، مختلف قومونه والا مدد لم رالل ځکه د مسلمانانو خو یو غټ رعب و د نبی علیه السلام. په بدر کې دوی ډبولي وو، په احد کې بیا په تیښته راغلي وو. د خندق حالات ورته معلوم دي، نه مخکې جنګونه شوي دي له دوی. لکه دا 6م کال د هجرت دی د نبی علیه السلام. دا ډېر زیات په دباو کې ډېر پریشاني وه او څه دستي د ځوانانو تیاري کړې وې
دا طایب نه ورته خلک راغلي وو، د آس پاس نه ورته خلک راغلي وو د مکې معظمې د خلکو د عربو د قریشیانو د مدد دپاره. بیا داسې وشو چې په دې دوران کې نبي صلی الله علیه وسلم ته د دغه علاقې و قبیله و چې دا مخکې د نبی علیه السلام سره هسې مینه او همدردي لرله، مسلمانان نه و او غالبا بنو ثقیف و غالبا دا خلک. دا دوی مشر راغی نبی علیه السلام ته حدیبیې ته او د دې په دې بنیاد باندې رال چېرې زه لاړ شم چې څه صورتحال دی، ځکه د مکه کې هم ډېر زیاته پریشاني ده. راغی نبی علیه السلام سره ملاقات وشولو او نبی علیه السلام نه هغه ته څه تپوسونه وکړل. نبی علیه السلام ورته ویل موږ عمرې له راغلي موږ جنګ نه یو راغلي، عمره به کوو بس تلل غواړو بیا. او نبی علیه السلام ورته وویلو که ته واپس ځې د مکې خلکو ته ووایه چې ګوره موږ عمره کوو او بیا ایساریږو نه، او وګورئ که زمونږ که تاسو عمرې ته نه پرېږدئ نو راځئ صلح به وکړو که نه، څه خبرې اترې خو چې وکړی شي که نه، نو که زما سره مروغه وکړه په دې کې هم ګټه ده، او یا راشئ زما سره مسلمانان شئ اسلام ومنئ، او که اسلام نه منئ نو روغه چې زما سره وکړئ که زما په دې عربو کې وګټله خو په دې ټولو عربو باندې زما غلبه راغله بیا هم ستاسو ګټه ده. او نبی علیه السلام ورته بیا وویلو دی خو نرمې خبرې وکړلې، تیزه خبره دا وکړله ورته ووایه که جنګ کوئ نو ګورئ په جنګ کې موږ پاتې نه یو، موږ سره بیا تورې راوړي دي. او نبی علیه السلام ورته وویل ورته ووایم که جنګ هم بیا کولی شو. بیا دا قبیلې دا سردار چې دی دوی واپس لاړل او د عربو د قریشیانو د مشرانو سره ملاقات وکړلو، خپل حال یې ورته وویل چې موږ ستړي وو هلته ناسته شه وه. هغوی ته بیا تپوس وکړي ښه څه چل څه خبرې راوړې ده، هغوی چا یو خبره راته کړې ده که اورېدل غواړئ؟ هغه ویل چې ووایه. ویل هغه وایي چې بس موږ پرېږده وایي چې عمره وکړو، جنګ موږ سره نه کوو، او راځئ چې یا صلح یا دعوت قبول کړئ مسلمانان شئ او یا به صلح وکړو، روغه به په خپل منځ کې وکړو، که موږ به په دنیا کې زه غالب شم بیا هم ستاسو ګټه ده، او که دې خبرو ته نه تیارېږئ نو جنګ کې پاتې نه یم درنه. هغوی ویل مړه دا دروغ وایي، دا د هغوی پخوا نه ملګری دی، اګر چې کافر دی خو د هغه خبرې کوي زموږ نه کوي. بل یو کس یې راولېږلو ویې لاړ شه ته معلومات حاصل کړه، ځکه د مکې معظمې خلکو ته پته نه لګېدل چې نبی علیه السلام څله راغلی دی. بل کس یې چې راولېږلو نبی علیه السلام چې کله وکتلو ویل دا دوکهباز دی، ویل دی دا دوکه چې کوم سړی راغی که نه دا دوکهباز دی. نبی علیه السلام ډېر هوښیار پیغمبر و، راغی نبی علیه السلام ورسره ناسته وکړله، هغه ته هم دقه خبره وکړله، هغه هم لاړو هغه هم د مکې خلکو ته هم دغه خبره وکړله. بیا هم د دوی خلکو اعتماد نه جوړېدلو. بیا د طایف نه چې دی د هغه سردارانو کې یو سردار راغلی و چې خلکو ویلو په هغه وخت کې چې که پیغمبر کېدلی یا په مکه معظمه کې یو سړی پیغمبر وی یا یې دا وی، دا د مدد او کومک دپاره راغلی و، که د مکې معظمې سره مسلمانان جنګ کوي مدد وکړو. دی راغی بیا هغوی راولېږلو چې لاړ شه او حالات یې زده کړه. راغی نبی علیه السلام پېژندلو، بیا نبی علیه السلام د سره ځان نه شولو، صحابه کرام هم ورسره وو، یو خیمه کې مذاکرات شروع شولو. هغه به چې کله خبرې کولې نو د نبی علیه السلام د ږیرې له به یې ګوتې وروړلې. نو مغیره ابن شعبه رضی الله عنه دا جلیل قدر صحابي دی، دی د مخ کارېدلو ما سترګې نور دی پټو مسلح د نبی علیه السلام د حفاظت دپاره په دې سر په دې خوا کې ورته ولاړ. هغه پې اواز وکړې دا پلیت لاسونه مه وروړه د نبی علیه السلام ږیرې له، هغه منع کولو. او توره ورسره وې په دې تورې په دې سر د لاس کټکو مالکه دا لاس پلیت دي ګنده دي د نجس لاسونه دي د نبی علیه السلام ږیرې له مه وروړه. دا د دې سړي خو یا دا نبی علیه السلام غصه کول مقصد و، د ده سوچ دا و که دا جنګ نه راغلی فوراً به غصه شي په تیش کې به بس ما ته پته ولګي، او که دا نه غصه کېدي مطلب دا جنګ نه دی راغلی. او یا کله ناکله احتراما عرب هم داسې کوي لکه په خپل وطن کې هم داسې کوو
بچا باندې خبره منوسه کوو خلک ګیرې ځینې لاس لاندې کوي. بهرحال صحابه کرام په دې خفه کېدل. دې سردار او ملک تپوس وکړي څوک دی؟ نبی علیه السلام رضی الله ستا وراره دی او واقع وراره و دا تره وراره و. مغیره ابن شعبه رضی الله عنه تره و د هغه پېژندلو ده نه پېژندلو که هغه مسلح و پټ و صرف سترګې ښکارېدلې د هغه. هغه ویل مغیره ابن شعبه دی که نه بس د عرب خو داسې چې هغه ورته ویې مړه ستا هغه یو ګن خو مې لا صفا کړی نه دی او تعالی اوس ما ته داسې دلته برک برک کېږي. مغیره ابن شعبه رضی الله عنه اسلام نه مخکې د مصر ته تللی و او د مصر بادشاه سره ملاقات کړي و 1400 کسانو ورسره دی چې هلته لاړه بادشاه سره ملاقات وکړو نورو ټولو صفت د بادشاه وکړو ده ډېر ونه کړلو. هغه ملګرو ته ښه انعام میلاو شو ته میلاو سم نه شولو. دی خفه شو ما خو بېعزتي وکړله. په لاره چې بیا راتلل هغه ټولو خلکو نه هغه مال واخیستو. عربو جاهلان خلک ټول خلک مړه کړل او پیسې دې واخیستې ولاړه وتښتې مدینې ته. بیا خلکو د تره نه خونبها غوښتله لوی جنګ و ځکه کفر نه مخکې خبره وه. بیا چې کله دی مسلمان کېدلو نبي علیه السلام ورته ویل دا ستا مال دا د غلام مال یا دوکي دا به نه راکوې دا به اسلام کې نه شاملې. هغه چې ته اوس مسلمانېږې ستا مخکیني خبرې ګناهونه به ختمېږي به. هغه د اسلام او نه مخکې د جهالت زمانې وه مرګونه دې شي وو هغه مال یې د خلکو نه وړی ده تره ورته هغه پیغور ورکړلو. هغه ویل ګوره زما هغه کاته چې مخکې و هغه د اسلام نه مخکې وه خو لاسونه به د نبي علیه السلام ګیرې مبارک نه وروړې. زما موقف دا دی که دا ما قتلونه کړي دي او که غلاګانې مې کړي دي اسلام نه مخکې کړي اوس درته وایم چې لاس به نه وروړې لاس دې پلید دي. د نبي علیه السلام خو صحابو ډېر لوی احترام کولو. او بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه ناستو نو نبی علیه السلام دا څه خبرې وکړلې او داسې د کمزورۍ خبرې وکړلې. ابوبکر صدیق په تیش کې راغی دا عرب و او هغه ورته په عربۍ کې ډېرې بدې کنځلې وکړلې. ابوبکر صدیق ورته وکړلې. کافر ته بد رد ول ګناه نه ده. نبی علیه السلام ته ابوبکره الخاموش شه ځکه د نبی علیه السلام عزت او د اسلام عزت صحابو ته ډېر زیات لوی و. خو د دوی د راتګ نه مخکې نبی علیه السلام چې کله اندازه چې پلانکۍ راځي صحابو ته ویل د خپل څاروي پاسوي د اوښان او ټول به احرامونو کو تلبیه شروع کوي. په دم یو روح پرېوځي ته اندازه مشروع عمرې راغلي دا کله راتللو دا ټول څاروي ودرول او ټولو صحابو تلبیه ویله. دا ریاکاري نه وه دا د خپل عبادت خوده نه وه چې موږ په عبادت کې یو موږ په عمره کې یو موږ په احرام کې یو. ریاکاري هغې ته ویلی شي چې هغه د عبادت په اول سر کې یو انسان سوچ جوړ کړی وي زه د خلکو دپاره دا کار کوم او چې کله ته د یو عمل نه او د شي نه خلک خبرې نو په هغې کې ریاکاري نه راځي. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم دې سړي ته اندازه وشوله او ډېر رعب پرې پرېوتلو. په دې دوران کې د مانځه ټیم راغی. نبی صلی الله علیه وسلم له اوبه راوړلی شولې اودس یې کولو. د نبی علیه السلام چې کله اودس کولو د نبی علیه السلام چې خولې ته اوبه واچولې صحابه کرام راغونډ شوي وو د خولې اوبې ځمکې ته نه پرېښودلې. صحابه کرامو په لاسونو پسې مګل په بدنونو پسې د نبی علیه السلام د پوزې مبارک اوبه هغه ښکته نه غورځولې د مخ مبارک اوبې نه اچولې د لاسونو نه اچولې. د دغه سردار دا ډېر حیران و چې دا خلک څه کوي. او نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ویلو دا تاسو ولې دا کار کوئ زما او داسه اوبه تاسو ځمکې ته نه پرېږدئ. نو صحابه کرامو د الله رسول ته ویلو ویل ستا سره مینه هم ده ځکه دا کار کوم. نبی علیه السلام ته فرمایي که واقع ما سره مینه ساتئ نو 3 کاره به کوئ. یو به په خپلو ویناګانو کې رښتیا راولئ رښتیا به وایي دروغ به په خپله زندګۍ کې نه وایي. بل له امانتونو خیال به ساتئ امانتونو کې خیانت نه کوئ. 3 دا د خپلو ګاونډیانو او د خپلو همسایو او د خپلو قریبو خلکو خیال به ساتئ. دا 3 کارونه کوئ دا زما د محبت غټه نشاني ده. نو نبی علیه السلام ته دا ستا د محبت ته وجې نه دا کار کوو. 3 دا چې تبرک و د نبی علیه السلام په دې اوبو په دې مستعمل اوبو باندې صحابو تبرک حاصلو. دا د برکت په بنیاد دا کار کوو. او 3
بنیادی مقصد دا مو چې د نبی علیه السلام صحابو هغه د دشمن ته د خپل عقیدی او د خپل هغه نظریې چې څومره لګن دی د هغې اظهار د دشمن په مخ کې کول غوښتل. بل دا د نبی علیه السلام خصوصیت و. اوس به د بل چا د مخونو به او د بل چا دغه په خپل بدن پورې نه مږو به، لکه بل څوک مولانا صاحب د پیر صاحب د اودس کې خلک یې اوبه په مخ اودس یې نه کېده، که دا کار د ابوبکر صدیق سره هم چا نه دی کړی. د ټولو د پیغمبر صاحب نه خصوصیت مقام د ابوبکر صدیق دی کړی. د هغه د اوبو سره د هغه چې مخ اینځلی صحابو په مخونو پورې نه دي مږلي. د عمر سره چې دا کار چا نه دی کړی. دا خصوصیت و د نبي صلی الله علیه وسلم. اوس به د بل چا د اوداسه اوبه په مخ پورې مږل او د بل چا په اظهارونو په ځان پسې مږل، دا کارونه به بل څوک نه کوي. دا شرکیاتو کې راځي. بیا عام انسانان دی، خو د نبي الله پاک نبي و، هغه الله پاک یو خاص مقام او مرتبه ورکړې وه. په هغې بنیاد باندې صحابه کرامو دا کار کولو. بهرحال دا سړی بیا هم لاړلو او دا هغوی ته وویلو چې یاره واقع د سړی په هغه عمرې له راغلی دی او دی جنګ نه کوي، اجازت والله ورکړه چې راشي عمره وکړي، بس ځي به که نه. د دوی چې کله دا خبره وکړله دوی رایه هم پیش کړله او ده دې مخکې وعده اخستې وه لکه ما لېږئ اله دوه مخکې مه لېږله، د هغوی بېزتي وکړله او چې ما ولېږئ او بیا راشم زه مړه خپل کار کوه، ما ته به خبره منئ. دا چې راغی دی خو د طایب سردار و، هغوی ویل چې بس خبره دې ټیک ده، خو د دوی چې کوم کشران و هغوی خبره نه منودله. هغه ویل چې نه جنګ کو. بیا به دوی یو اتیا هلکانو ځوانانو جنجو د مکې معظمې د قریشیانو دا د شپې لاړل، وی د شپې مونږ ورشو حمله پرې وکړو جنګ به ونښلي. نبی علیه السلام ودوی سیاسي نه وکړو چې هلکه په خدای هم توکل لري چې خدای پاک هم حفاظت کوي. نه چوکیداران او څوکۍ ودرولې وي. باقاعده یو ماسکر جوړو، جنګي ماسکر چې څنګه وي دا ټول جنګي ماسکري نظام و په هغې کې. لکه کله ناکله موږ مړه په خدای باندې سپاره، الله پاک ځان وسپاره، په خدای توکل کوه. نه توکل دې ته نه و چې بس هسې په قلاره ښه شپې وځوه او ډوډۍ خوره حلوا خوره ښه مزداره خدای پاک دین راولي. هېڅ خبره ټیک نه ده. ته به سلا سخپه وهې، څه کار به کوې. نبی علیه صلات وسلام چار چاپېره خلک ودرولي وو. دا ځوانان چې د شپې راغلل هغوی ونیول. صحابه کرام ډېر بهادر خلک، ډېر تکړه خلک ونیول او تړلي نبی علیه السلام د شپې راویستل. نبی علیه السلام هوښیار پیغمبر و، هغه د هلکانو د څه ونه ویل، پرېږدوئ چې ځي خپلې علاقې پورې وراویستل او یې ځئ هلکه بیا مه راځئ دې خوا. دوی ځکه دا کار نه کولو چې دوی په احرام کې څوک یې نه وهلی شو نه یې وجلی شو. بل د نبی علیه السلام مهرباني هم و شفقت هم و. بل دا خبرې څرګندولې چې ګورې موږ جنګ نه ولم په احرام کې تاسو سړي موږ وجلی شو. بالا چې دا کسان یې ورته واپس کړل، بیا د هغه د مکې معظمې د خلکو د هغې نه پس یقین راغی چې واقعي دوی زموږ دا کسان ونه وجل، واقعي دا عمرې له راغلی دی. بیا د نبی علیه السلام سره د مذاکراتو لپاره خلک مقرر کړي دي. مذاکرات بیا شروع شوي دي. دا د صلح حدیبیې کې د مسلمانانو لپاره ډېر مسایل دي، ډېرې خبرې دي د نبی علیه السلام لپاره. او دې بنیادي مقصد دا وي چې زموږ دومره بهادر هوښیار او للهیت والا پیغمبر و، دومره تکړه ملګري صحابه کرام وو او په ډېر مشکل حالاتو کې صحابه کرامو احرامونه تړلي وو. یو صحابي د هغه اور بلولو پخلی هم کول بیا او دومره زیات وخت پرې تېر شوی و چې په دې مخ باندې د سپږې رابهېدلې. نبی علیه السلام هغه ته تکلیف درته، هغه رسول ډېر تکلیف دی راته، هغه راشي را سر وخروه. رسول په احرام کې ما لس روجي به ونیسي، یا به څاروی لال کړي، یا به شپږو مسکینانو ته روټۍ څه ورکړي به. هغه چې کله سبا هغه چې نن سر وخرو سبا چې دی روغه وشوله. بل وخت چاته خو اندازه نه چې روغه به کي که جنګ به کي، څه مسله خو نه وه. یعنې دومره تکلیف و صحابو ته چې احرام کې سړی وي خو سړی هغه دغه نشي کېدلی. د احرامونو د وجې نه د خلکو بدنونو کې سپږې هم شوې وي. مسلمانان ته ډېر زیات تکلیف و په هغه وخت کې. وردغه تکلیفونو باوجود چې بیا هم صحابه کرام د احرام په حالت کې د نبی علیه السلام د حکم انتظار یې کولو، د احرام د تقدس خیال ساتلو. زموږ په دې حرم کې په بیت الله شریف کې چېرته داسې کار ونه شي چې الله پاک رانه خفه نه شي. دومره ښکلي خلک، بهادر خلک وو. الله پاک دې موږ لره
د دین او د اسلام نه محبت را نصیب کړي. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا